او په قصدن پر خودو سره مز نماتيږي سدسه نه لازميږي البته پر خودن کې د ملامتیا مستحق ګرځي چې د خپل پیغمبر کړي سنت پرې خو په موږ کې سو خبري سنت دي یو دا چې تکبیر تحریمه کې دواړه لاسونه غوګونو ته چتول دا سنت دي اوس غوګونو ته اورل داسې لګول نو دا ضروري نه دي خدا لګي بیا ولې نو لګي دی له چې په روایتو کې راغلي دي زینو تبع دا ګوته مخامخ کینو مخامخ شو کنه شو بس خبره خلاص کوي ویل نو اورو باندې څنګه نه کیږي او که یو ډېر یعنی لاس یو نه نو څنګه نه کیږي څه کمه پکې ناراضي د لاسونو ګوتی په خپل حال خوري او قبلي ته پرې خودل یعنی څنګه چې په خپل حال دي د لاسونو ګوتی عمدک حال باندې پرې او دا مخامخ چې د دې رقم سرونه دي نو دا لږ مونږ دي قبلي ته مخامخ کول یعنی چې دا سه لاسونه لږ راټیټ کینو بس صحیح دي دا تکبیر ویلو په وخت کې سر نخ کته کول دا باز خلکو عادت دي بس سر کته کول دا سر کته کول څه خشوع وضو نه ده او نه د شریعت څخه حکم دی چې ته دا عجیزي ده نه بس څنګه ولاړ د انداز سره درېدل د امام تکبیرونه په زور باندې ویل خیلاس په غس لاس د پاسه د نوم لاندې خودل دا سنا چې مونږ وایو نو دام سنت تا نو کو پاتې شي نو صدقه په ناراضي اعوذ بالله ویلم سنت دی بسم الله ویل سنت دی د فرض منځونو قدرې موصدورم رکعات کې الحمدلله سنت دی امین ویل چې امام وی ولد ضالین تب امین ویل یا بخپل وی ولد ضالین او امین ویل دا سنت دی سنا اعوذ بالله او بسم الله او امین دا پټ ویل یعنی سبحانك اللهم اعوذ بالله او بسم الله او امین دا پټ ویل ځکه دعا ده او د دعا په اړه کې راځي او د ربکم تضرعا وخفیا چې دا پټ وای او کاږي ځای سره وای نور جایز پوښتنه وا سره دي نو امین ویل بس پکار دي بلک په روبانه وی په تیز باندې وی دا صدا سه مسله نه چې بس د کفر او د اسلام نه د سنت مطابق قرائت کول یعنی په کوم منځونو کې چې سنت قرائت لستل سنت دي هغه ملستل پر رکوع سجده کې درې ځل تسبیح وی دا سنت دي پر رکوع کې سر او ملا برابر ساتل او د دواړو لاسونو په خروبو تو زنګونان کلک نیول دا سنت دي په کومه کې امام لسمع الله لمن حمد مقتدی به ربنا لك الحمد او یواز مستون کې بدواړه وي سمع الله لمن حمده وي ربنا لك الحمد وي او چې جمع موږ کې امام وی سمع الله لمن حمده تب ربنا لك الحمد سجدی له خپل په وخت کې اول دواړه زنګونان بیا لاسونه بیا پوزا بیا تندې پسمه کوي خودلې کم اندام جسمه کې تنزیل او اول خودل سنت دي کې وسړې د دې الټو کې نو سنت خلاف شو لیکن موږ کې په صد سهو ناراضي او صدا صدقه په ناراضي چې موږ ور سره نه کی البته سنت خلاف شو دا مته خبره چې سنت خلاف دی په تشهود کې د لا اله کلمې په ویلو سره په ګوته اشاره کوي اشهد الله نو معنا دا اشهد زګوي ورکوم الله چې نشته بل اله مگر یو الله دی نو لا دې سره دې خلی سره دا ګوته دې مرګري شي اشهد الله نو ویلو طریقه دار چې دا دې ګوته با راماته کی او د منځمای ګوته او د مټ ګوته د سرونه به یوځای کنو حلقه به جوړ شي او بیا اشهد الله اله الا الله نو په اله به واپس راشي اوس په دا ټیم کې په حدیث کې راغلي ګوته له حرکت ورکړي دا حرکت مطلب دا چې بس اوچت نه کنه دا حرکت شو دا حرکت مطلب دا نه چې دا څه چې نو د قانون گزاران سره دغه کې چلے کې څه چلو دی په باندې مرګري کوي دا لکه یو کس ته او توته دا تعارف نو څه مطلب چې بس خزوا نه خو یو ځل او خزوا دا حرکت معنی دا سنت دي اخره کې دا کې تشهود نفس درود شریف ویل دا سنت دي د درود شریف نفس دعا لوستل دا سنت دي اول غست اخی طرف ته بیا غست طرف ته سلام سره کول نظام شریف دا سنت دي نو د منځ تقریبا دا یو سنت دي بل نماز متعلق بعض مرګرو تاسو نه کړی نو ډیر دي یو څو به وي نو مطلب دا دی چې دلچسپي ورکړي مرګرو غشتره اول سوال دا دی چې یو کس د فرض او درې موصلورم رکعات کې د غلطینا اغم دکو کی نو سدسه او بکې په دې صورت کې سدسه نه لازمي د غلطین د درې یا څلورم رکعات کې دواړو کې هغه د دکو کو تلاوت ورکو او سدسه نه لازمي بل په موږ کې صادر سمول سره موږ ماتي کنه باندې
نو یو ځل دو ځل سمول سره هغه فرق نه راځي خو بهتر دا چې په دواړو لاسو نه په یو لاس باندې البته په یو رکن کې بس په دواړو لاسو د دوه زیاتو د درې ځل دی بیا عمل کثیر شو بیا مسله خرابي په دویم رکعت کې اول رکعت نه زیات تلاوت کولی دی وګت صورت وغیرہ وی بهتره خدا د سنت طریقه دار چې برابر وي دواړه رکعتونه برابر وي دا باز به تاسو ولیدل چې دویم رکعت په اول رکعت نسوي لند ولیکن زیاتر حدیثونو کې برابرواله راغلي البته کدویم رکعت کې لګون دي کې یعنی یو یا دوا یا درې آیاتونه نو خیر لکه اوس اخیری له سورتونه دي نو لومبني رکعت کې ان اعطینا کل کوثر وي دیم کې قل یا ایه الکافرون نو په ظاهر قل یا الکافرون وګت کار په دواړو سورتونه دي او د دواړو وګدواله د درو آیاتو نصیحت نه دي نو تاسو خیر دي خو بیا دویم ډیر زیات وګدول نو دا نه دي پکار بیا مکرو کې د سجده تلاوت نه پس ان انسان د سجده تلاوت کوي نو سلام سره خول شته سلام سره خول کې نشته بس په سجده تلاوت کې دوزل الله اکبر ویلي دوزل الله اکبر او سجده کولی یعنی یو ځل چې زین الله اکبر سجده دی او په منځ کې بیا الله اکبر سلام سره خول دا ورکې نشته بل یو ورته اوس کې مسبوق هغه کس کوي چې هغه نه یو رکعت نیم شوی وي یعنی سم رکعتونه دي د امام نشوي نو یو کس راغو دو رکعت شوی بیا امام سجده سهو کوي نو دا مسبوق بسنګ سجده سهو کوي نو سجده سهو بکای خدای به سلام نصر کوي د سجده سهو سلام باندې نصر کوي ځکه د ناموس پاتې دي او نور باقی بس امام سره ودواړه سجدي کوي بل د ماسپخین سنت یو کس کوي او جمع دی دا نو سکول پکار دی د درې صورتونه دي کله اول رکعت شروع کړي دي او سجده لا نه کړي چې سجده نه کړي نو بس سلام دو سره هم په لار دو سره جمع کې دي شامل شي کړم منی رکعت سجده دې کړي دا یو رکعت مطلب پوښو اوس به سره دویم رکعت ملاوي دو رکعت به وي او سلام مو سره د دو رکعت دې نه په جمع کې شامل شي بل دریم صورت کدوې کړي دریم رکعت کې لګیا دي نو بیا به وکتل شي کله دریم رکعت سجده نه کړي نو سلام دو سره خیا دو رکعت نه او جمع کې شامل شي کله دریم رکعت سجده وکا نو بیا به څلورم رکعت کوي اگر کله نه په رکعت نه شي مسله ده او د سحر هغه مسله د دین بدله ده چې سحر جمع ولاړ دي یو کسرا سنت دی کوي نو بکاردار چې د سنت او کې جمع نه مخ نه کوي ځکه په ټول سنت کې د ټول نزيات تاکید د سحر د سنت راغلي رسول الله بارک الفاظي وي سحر دو رکعات سنت خیر من الدنيا وما فيها د دنیا او دنیا کې سړي د دې نه ماته زیات ورته بل رسول الله مبارک فرمای چې د سحر سنت کوي مپرې دی اگر چې د جنگ حالت وي او تاسو د اصل خپو کې راخلې کېږي بیا مپرې دی د سحر په سنتو کې څو خبرې سنت دی روبه دا سنتو کې سنت دا دي چې سنت کور کې به تر دا حضور علیہ السلام فرمای تاسو مون صحیح صفقور کې کوي وي کور نه قبرستان ما جوړوي یعنی سنت او نفل بهتر دا انسان په کور کې بل په سحر سنت کې بل سنت دا چې زر کول چې څنګه اذان خوشو مدانه چې تلاوت کو بیا بهتر دا چې بس وقفه ورکول کې وزر د نور علیہ السلام عادت مبارک ده عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې سحر اذان وو شنو ما چې حضور علیہ السلام داسې پجلدې نه دی سې کړی چې بل کار به پجلدې کولو سوا د سحر د سنت بل لند کول وګدنه مطلب پړمري رکعات قل یا ایه الکافرون او په دې قل هو الله احد دا ویل د مسترجمه نو اللهم انا ذا والکفات نغی ترجمه کو اللهم اے الله انا نستعينك مونږ مدد غواړو ونستغفرك او ستانه بخنه غواړو ونؤمن بك او پتا باندې ایمان وروړو ونتوکل عليك او پتا باندې توکل کوو ونثني عليك الخير او ستا بهترین ثنا وایو ونشکرک او ستا شکر ادا کوو ولا نکفرک او ستا ناشکری نه کوو دا شو ان شاء الله دا سوالونه دا ان شاء الله سبا شي او د موږ مکروهات دا
کورسای چې موږ کوي همدې خو مطلب دا دی چې دغې نشي د رمانه دا تاسو نو عذر دی لکه څنګه چې یو سړی ودرېدی نشي نو په ناسته دی نو ګوره په لاړه دې پاتې شو او دقسې عذر دی چې اوس دی نشي کولی په ناسته لمونځ کوي نو په اشاره به کوي البته که سجده کولی شي نو بیا بهتر دا د کرسۍ دغه خیر د وضاحت کې راشي چې یو سړی ودرېدی نشي نو د په کرسۍ لمونځ بهتر دی که په ځمکه چې ناستې بهتر دی د ځمکې ناسته والا د کرسۍ د ناستې نه بهتره ده بل په کرسۍ چې لمونځ کوي نو یو شرط دا دی ټیک پکې نه لګي چې داسې هغه فرشته ناستې ده عذر دی نه لږ نیغ بناسي بل غټه کرسۍ او لږه لنډه بعضې کرسۍ داسې راوتې دي وي ملاوېږي چې بس داسې راخوړ کړي په حرم شریف کې هم داسې وي نو هغې سره صف هم ډېر نه خرابېږي او بس انسان پرې لږ ویښ ناست نو د عذر د وجې نه چې یو سړی په ناسته لمونځ کوي نو د کرسۍ نه د ځمکې د ناستې لمونځ بهتر دی ځکه چې په دې کې دی ځمکې ته زیات نږدې دی نو زیات چې څومره ځمکې ته نږدې نو په اشاره هم که ته لمونځ کوې ته په کرسۍ ناستې په اشارې باندې د رکوع او د سجدې اشاره کوې او یو سړی په ځمکه ناست د ځمکې دا ناستې ځمکې ته زیاته نږدې ده دغه بهتر نو